أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ولقد آتينا موسى الكتاب. دا ذکر دا مومنانو سابقینو دے او تعلق لري د سورت د آیت نمبر 2 اور 3 سره. اغا 2-3 کې صداقت د قرآن او صداقت د رسولو. نو مطلب دا دی چې دا آیت چې دی دا د قرآن حکیم صداقت او د رسول صداقت لپاره تایید دی. بیا یې فرمایل فلا تکن فی مریة من لقائه. په معنا د لقاء او په ضمیر د هغې کې دا هی دې ضمیر کې او لقاء مضاف هی ضمیر مضاف الیه دې اضافت کې ډېر اقوال دي او دا ځان لیکای جو ډېره ښه خبره ده. لقاء په معنا د ملاقات دی. دویمه معنا دا ده د تلقا نه دی یعنی قبلول. دریمه معنا دا لقا دا اغستل. او بیا د اضافت معاملې کې دا اضافت د مفعول تا یا اضافت د فاعل تا او ضمیر کی ضمیر راجع د موسی علیہ السلام تا یا راجع د کتاب تا یا راجع د رب تا. اس تفصیل د معانی دا دی فلا تکن فی مریة من لقائه. نو مکیگا په شک کې د ملاویدلو نه مطلب دا دی مکیگا په شک کې د قبلولو د موسی علیہ السلام نه دغه کتاب لرا. منگ د لقا نه قبلول یو معنا غسته ده.
مکیگا په شک کې د قبلولو د موسی علیه السلام نه دغه کتاب لره. دویمه پس مکیگا ته په شک کې د اغستلو د ستانه مثل د دغه کتاب چې هغه قرآن دی. دریمه معنا پس مکیگا په شک کې د مخامخ کېدلو ستانه په شان د موسی علیه السلام د مصیبتونو سره. څلورمه پس مکیگا ته په شک کې د ملاقات کولو ستانه موسی علیه السلام سره په شپه د معراج کې، یعنی هغه لیدل حق دی او دغه ملاقات په شپې د معراج کې د ارواحو د هغوی سره و چې په شکل د بدنونو د هغوی سره جوړ کړی شوی و. او دا تفصیل سوره بنی اسرائیل کې تیر شوی دی. پس مکې که په شک کې دا بله معنا پنځمه د ملاقات ستا نه د خپل رب سره، د رب سره ملاقات په باره کې شک مه کوه. ولقد آتینا او یقینا ورکړیو منګه موسی علیہ السلام لا الکتاب کتاب فلا تکن مکه گتا فی مریت پشک من لقائه د ملاوی دلو داغینا او نور هغه اختلاف قصی وی هغه معنی مختلفی هغه سی وی. وجعلناه جوړ کړو موږ دا کتاب هدایت لبنی اسرائیل د بنی اسرائیل د پاره او داسې په سوره بنی اسرائیل کې هم راغلی وجعلناه هدى لبنی اسرائیل. وجعلنا منهم ائمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. اوس په دې آیت کې امت د موسی علیہ السلام ذکر کوي چې په هغوی کې دعوت او تبلیغ چې و نو هغه جاري و. نو اشاره ده امت د آخري نبی صلی الله علیه وسلم ته چې د دې په امت کې به هم دعوت جاری وي تر قیامته پورې. او په دې آیت کې ائمتن دا عام دی انبیاء لا، انبیاء د بنی اسرائیل لا او علماء دا غوی لا، لکه سوره انبیاء آیت نمبر 73 کې هم داسې دي. په دې آیت کې دلیل دی چې صبر او یقین سره امامت ملاویږي، صبر او یقین سره امامت د دین ملاویږي، سرداری د دین ملاویږي. د دین سردار بشي، د دین مشر بشي، لیکن په دو خویونو سره، یو صبر سره یو یقین سره. دغه خبره ابن کثیر لیکلی ده. ځکه چې صبر سره دفع د شبهات راځي او یقین سره زوال د شبهات راځي. صبر سره دفع د شبهات راځي او یقین سره زوال د شبهات راځي. وجعلنا جو کړه همغه منهم د دوینا ائمتن امامان یهدون بامرنا چې بیان کو په حکم زمنګا. نو امام دیتا وای چې هغه بیان کوي په حکم دی الله بامرنا سره پته لګیدل ده. نو کوم امام چې بیان کوي په مرزا د مقتدیانو دا امام نه دی، دا سه گپ شپ دی، دا امام نه دی. چېرې خلک چرته خپه نشي او خلک ورته وایي چې داسې مه وایه، ګورې دا زه چې موږ چې څنګه وایو داسې وایه. نو زمونږ حضرت وایي دا دایي نه دی، د سم ساده دغه دی، بیره دی، بیره. لکه هوټل کې چې سړی لاړ شي که نه، نو هغه وخت کې بیا دا تپوس کوي بیره د دې نه چې ته څه به خورې.
نو دا دایی نی، دا وایز نی، دا بیری. هغه ټیبل مین بیا دا تپوس کوي چې سفري دی چې دا تپوس وکړي چې یاره څنګه ووایم، او هغه ورته وایي چې داسې ووایه. ګورې الله چې څنګه ویل دي، الله رسول چې څنګه ویل دي، داسې اړو مه وایه. سړی دې سره فتنه جوړېږي بیا. نو دا مطلب دا دی چې دا بیا بیره جوړ شي. دا امام نه دی. امام خوی یهدون بامرنا، چاغوی بیان کو بامرنا په حکم زمون سره. لما صبرو، کله چې دوی صبر ناک شل، دوی صبر وکړو. وکانو دوی بیااتنا، پایتونو زمونږه یوقنون، یقین کو. نو صبر او یقین سره امامت د دین ملاویږي، د دین مشري ملاویږي. امام ویل شي مشر ته، سردار بمانه کې دی. امام هغه چاته ویل شي چې د هغې اتباع او اقتدا کیږي. واجبه غونې خبره ده چې د دین یو اهم امر کې خلق امامانو اتباع کوي. چې هغه ولاړي نو دوم ولاړي، او هغه رکوع له لاړ شي نو دوی منې هم تلل بیا واجب دي. دی نه شي ودرېدلی، دی به ځي. چې هغه سجدې له لاړ شي نو دی به هم ځي سجدې له. نو امام دی ښه، کمانډر نه دی. دا زموږ حضرت نه دی، امام دی. او امام کار څه دی چې دی به په خپل هم ځي. دا نه چې ایغ نیغ ولاړ دی او دی دا وینا کوي چې اوس کته شئ، او اوس بیا نیغ شئ، او اوس بیا لاړ شئ کته سر سجدې کې کېږي. دی دې ته کمانډر وایي. دی صرف حکم کوي، نه هغه فوجیانو کوي. امام کار څه دی؟ دی به د دین په خپله هم پیروي کوي. به مخکې به دی کوي او دی پسې به نور رواني. وجعلنا منهم، جو کړیو منګه د دوی نه ائمتن امامان، یهدونا چې بیان کو بیا امرنا په حکم زمونږه. لما صبرو، کله چې دوی صبر وکړو. وکانو ودوی بیااتنا، پایتونو زمونږ باندې یوقنون، یقین کو. چې دوی یقین کو پایتونو زمونږ باندې. نو صبر سره څه کېږي جی؟ جی دفع د شبهاتو راځي. او په یقین سره څه کېږي؟ زوال د شبهاتو راځي. یقین ویلی شي دې ته که نه چې هغه شکونه مکونه لاړ شي راشي، هغه ختم شي. ان ربک هو یفصل بینهم. دی آیت کې ذکر دی چې امت د موسی علیه السلام کې اختلاف پیدا شوی و. نو اشاره ده چې په دې امت کې به هم اختلاف پیدا کیږي. کې بیا د قرآن کې راوړلو ضرورت نه لري. ان ربک یفصل بینهم، دې آیت کې اشاره ده چې هغوی کې اختلاف پیدا شوی و. نو په دې امت کې به هم اختلاف پیدا کیږي. لکه په حدیث کې راځي ستفرق امتی علی 73 فرقه. هغوی مخکې 72 فرقو کې بټاو شو، تقسیم شله، منقسم شله. او دوی به 73 کې، او ټول به هغه ټولې به جهنم ته ځي الا واحده. 72 کې 72 به ځي الا واحده. دا یو، دا 73 وه، دا بس جنت ته ځي. نو دا کومه فرقه ده؟ دا هغې فرقه ده کوم باندې چې نبی علیه الصلاة والسلام او صحابه وو. دغه فرقه بشته، دې ته فرقه ناجیه ویلی شي. دا نجات موندونکې ده د جهنم نه. نو اتباع د پیغمبر ضروري شوه وروره. نو ان ربک، بشک رب ستا هو یفصلو، فیصله به وکړي بینهم د دوی په منځ کې، یوم القیامت، په ورځ د قیامت.
فیما کانو فیه یختلفون پاغ سیز کے چه دوی پاغی کے مختلفو دوی اختلاف کو پاغی کے نو نن چه سمرا اختلاف تے پدی امت کے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی خپل انرژي او توانای ضایع کول دي قیامت ورځ به د دوی فیصله وشي چې دا حق باندې کومو ځکه چې دلته خو کل حزب بما لديهم فرحون خپل کړو باندې هر سړی هر ډله چې دا غرازي دا خوشاله ده هغوی دا زما والا کار چې دی دا ټول نه ښه دی لیکن قیامت پر ورځ باندې به فیصله وشي چې یاره حق څوک حق پرست څوک او باطل پرست څوک حق باندې څوک روانو او باطل والا څوک اولم یهدی لهم کما هلکنا دا زجر دی دویم فریق ته چې هغه منکرین دي چې دوی د تیر شوي منکرینو د عذابونو د دنیا نه هیڅ عبرت وانغسته نو الله رب العزت فرمای اولم یهدی لهم آیا نه دی ښکاره شوی دوی ته لیکن دلته کې نه دی ښکاره شوی ښکاره کېدل په سترګو باندې نه عقل سره کما هلکنا من قبلهم چې څومره هلاک کړي دي مونږه من قبلهم مخکې د دوی نه من القرون دا بستونه دا پیړونه یمشونه او دا یاران چې دي دوی ګرځي راګرځي فی مساکنهم په کورونو د هغوی کې دوی هغوی ځای باندې ځي راځي وي دوی ته خبر ورسېده چې یاره دا هغه بستیانې دي چې یاره دا تباه شوي دي لیکن دوی ته ښکاره نه شلل وي مطلب دا دوی عقل وانغسته ان فی ذلک لآیات یقینا پدې کې لآیات ډېر دلیلونه دي افلا یسمعون آیات پس دوی ناوري آیا دوی ناوري تپوس دی وای هر کله چې واقعات د تیر شوي قومونو د اورېدو سره تعلق لري نو د دې وجې نه زجر نه اورېدلو سره ذکر کړه افلا یسمعون ناوري وای اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز دا بل زجر دی چې دا منکرین دا عقلي دلیلونه هم عبرت نه اخلي عقلي دلیلونه هم دوی نه پوه کوي دا څنګه چلو شوي نسوق الماء په دې کې اشاره ده بارانونو ته جي چې موږ بارانونه راورو موږ چلو نسوق چلو یعنی ورو کومې ځمکې ته چې ضرورت وي الجرز هغه ځمکه ده چې بوټي د هغې اوچ شوي او پرې کړی شوي وي نو شړه پرته وي اوچاټه سوي خو د قابل فصل ده قابل زراعت ده خورناکه ځمکه نه ده ځکه چې هغې ته جرز نه ویلی کېږي ځکه ورپسې فنخرج به زرعا دا ذکر شو نو مراد دا شو چې دا جرز د خورناکې ځمکې ته نه وایي د قابل کاشت او قابل زراعت ځمکه ده اولم یروا انا نسوق الماء آیا دوی نه ګوري چې منګه چلو الماء اوبه یعنی باران الی الارض ځمکې ته الجرز چې کومه شړه شوې ده د اوچېدو د وجې نه فنخرجو نور او باسو منگا بی پدی باران سرا ہی زمیر زران فصل تاکلو چی خوری منو داغینا انامهم ساوری داغی ساوری ددوی داغا فصلون نخوری دا انامهم مخ کے ذکر کجی ذکر چی فصلونو بوٹو کے دا ساورو خوراک زیات وی او بیا د انسانانو کم وی نو هغه یې رستو ذکر کړه د قرآن پاک د تقدیم او تاخیر ته وګوره دې کې څومره کمال دی دې بوټو کې او دې فصلونو کې زیات چې خوراک هغه د ساورو وي نو هغه یې مخکې ذکر کړی دی تاکلو چې خوري منو د هغې نه انامهم ساوري د دوی وانفسهم او ځانونه د دوی خو منځ کې هغه خالي یو وږی دی که نه هغه به تر ملګري کېږي نور خو ټول هغوی خوري ځکه چې که بوټی دی نو پاڼې واڼې ټولې هغه وخوري هغې کې چېرته لرې لرې دانې نو هغه دوله میلاو شي
د دوی دویم نمبر دی خوراک کې. افلا یبصرون آیا دوی نګوري نویني. دا هر کله چې دا آیات دلیلونه د لیدو سره تعلق لري نو دی وجنه افلا یبصرون ذکر کړه. افلا یبصرون آیا دوی نویني. او بیا لا دو وای دا هم زجر دی په انکار د قیامت سره چې لا دوی قیامت نوم انکار کوي او دا وینا کوي متى هذا الوعد وای دوی ويقولون وای دوی متى هذا الوعد چې کله به وي دا فیصله ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. او دا متعلق دی د آیت نمبر 25 سره چې پاغي کې فصل د فیصلې خبره وه د قیامت. نو دوی انکار شروع کو. نو دې ځای کې اوس الفتح او دا ماخوذ دی د فتحنه په معنی د فیصلې سره دی ځکه چې فتح ښکاره کېدل او کلاوېدلو ته وایي او فیصلې سره هم ښکاره کېدل او کلاوېدل وي معامله کلاو شي. ویقولون دوی وای متى هذا الفتح کله به وي دا فیصله ان کنتم صادقین کچری تاسو رښتونی. قل یوم الفتح تو ویا رز د فیصلې لا ينفعو دا لا ينفعو دا یوم الفتح دا ظرف ته د پاره د لا ينفعو. تو ویا یوم الفتح اگر رز د فیصلی لا ينفعو نفع بران کی کافرانو لا ایمانهم ایمان راوړل داغوی ځکه چې دا ایمان جبری شو. هغه وخت کې خو ایمان راوړي با لیکن دا اوس د زور ایمان زور مسلمانی دی وي نو دا قبول نه دی الله تعالی. لا ينفع فائدہ نور کئی نفع نور کئی کافرانو لا ایمان دی آغوی ولا هم ينظرون نبدوی لا مهلت ورکی دیشی. دوی خو بوائی چی منگ لا واپس کا ربنا اے زمانگا ربا منگ واوردلا منگ وقتلل فرجعنا نعمل صالحا منگ لا اس واپس کا دا مهلت نور کو لگی. فارض عنهم وانتظر انهم منتظرون دا تفریدا پما قبل ټول زجرونو باندې او تسلی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام. او عارض اعراض دا مراد د دوینه بے پروا کېدل دي او د دوینه برات کول دي ځان تر نه اوس په ډډه کوي. منتظرون یعنی دوی استاد مرګ یا استاد قتل انتظار کوي نو تم انتظار کوا. فارزانهم نو مخواړه د دوی نه وانتظر او انتظار کوا. انهم منتظرون یقینا دوی هم انتظار کوي چې تا باندې به مرګ راشي یا به ته قتل کړل شي نو دوی دا انتظار کوي تم انتظار کوا. پته به ولګي چې یاره دا پرشتیاو باندې څوک دی دا ستا والا انتظار نفعمند دی او که د دو والا د دې پته به ولګي نو بیا پته ولګي دا ډېرو موقعو کې پته ولګېدل. دا تفسیر د سورت سجده دا خلاص شو جی دی پسې سوره احزاب دی لږ وایو ټایم ډېر دی د دې د ضروري خبرې دی کې موږ وکړو. دا سورة الاحزاب احزاب د حزب جمع دی جی. دی صورت کې مخ کې واقعه ده غزوه خندق ده او پدې کې د کفارو او د منافقانو ډېر ډلې جوړې شوې وي او یو ځای شوي ورسره د مدینې یهودیانو یو ځای شوي نو ډېرې ډلې لوی لښکر یې اغوستی او مدینې باندې چړۍ کړې وه او مزې خبره دا ده چې دا د دو آخري چړۍ وه. نو حزب ویلی شي ډلې ته احزاب یعنی هغه ډېرې ډلې. نو دې صورت له هغه واقعه پکې ذکر ده نو دې صورت له نوم کېښودلی شو سورة الاحزاب.
غزوه خندق هم ورته وایي چې مسلمانانو بیا خپل بچاو د پاره کنده کېنستې وه. هغه خبره وروستو را روانه ده او هغه واقعه ضروري خبره هغې کې به کوو مونږه. نو دا آیت جی 33 نمبر دی د قرآن پاک حساب سره او د نزول حساب سره دا 90 نمبر باندې دی. د دې نه مخکې صورت سره د دې ربط چې دی په یو څو طریقو سره دی. اول طریقه تیر شوي صورت کې مسله د توحید وه، نو په دې صورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تابعداري ذکر دی او دواړه خبرې ډېر زیات ضروري دي. توحید باندې قائم کېدل هم ضروري دي، اتباع د رسول هم ضروري ده. او خلکو ته سنت څه شی ښکاري نه، سنت یې خو دي سړیه. نو څومره چې توحید ضروري دی داسې اتباع د رسول ضروري ده. په دې صورت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري ذکر کوي. دویمه طریقه د ربط مخکې صورتونو کې رد د شرکو، نو په دې صورت کې رد د په بدعاتو شرکیو باندې. درېمه طریقه تیر شوي صورتونو کې اثبات د توحیدو، نو په دې صورت کې تیزی ورکوي په توحید، مسله د توحید باندې او په دعوت او تبلیغ باندې چې د دې دعوت هم ورکوه، بل ته تبلیغ کوه، په د دې مسلې تبلیغ کوه. څلورمه طریقه ده ربط، هغې صورت اختتامو په انتظار سره، نو په دې صورت کې اوامر ذکر کوي د پاره د عمل کولو په زمانه د انتظار کې. دا انتظار زمانه چې ده که نه دې کې په اوامرو باندې عمل درآمد کوئ. دعوه د دې صورت تحریض دی، یعنی تیزی ورکول دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دعوت او په رد د بدعاتو باندې، چې بدعتونو باندې رد کوه. 12 خطابات نبی علیه الصلاة والسلام ته په دعوت باندې، 12 خطابات نبی علیه الصلاة والسلام ته دي، او تیزی ورکول دی امت ته عموما او خصوصا، او اطاعت کولو د نبی علیه الصلاة والسلام د احترام، چې د هغې توقیر د هغې عزت کوئ. هغې 14 خطابات مؤمنانو ته ورکړ دي په دې صورت کې چې د پیغمبر تعظیم به کوئ. ګورئ، او اثبات د توحید دی په ذکر د 3 مثالونو سره او په 9 آیتونو کې. اول دویم دریم دې 3 آیتونو کې 4 خطابات دي نبی علیه السلام ته، 3 اوامر دي او 1 نهي ده، او د ټولو حاصل چې دی هغه تحریض دی، یعنی تیزی ورکول دی په دعوت او تبلیغ باندې. او دا اول سبب روحانی باطنی دی، او دویم چې دی که نه هغه دفع د موانعو ده. ولا تطع الکافرین والمنافقین. او دریم طریقه او ماخذ د دعوت دی چې دعوت به د شي شي ورکوي. واتبع ما یوحى الیک، د قصو د کهانیانو دعوت به نه ورکوي چې دا جی درة الماسپخین کې یا درة الناسخین کې ځان نومونه یې کتابونو لکه هغې کې دا قصه راغل ده. قرآن سره به دعوت ورکوي. واتبع ما یوحى الیک، دا دعوت ورکوي نو په ما یوحى الیک سره به ورکوي. څلورم دفع د خوف دا چې یره به ځان نه لرې کړي او اخلاص په پیدا کړي، دا په وتوکل علی الله سره ذکر دی. الله باندې به اعتماد کوي، بروسه به کوي. د دې صورت په ابتدا کې خازن او خطیب شربینی او نور مفسرینو یو عجیبه خبره لیکل ده چې احد د واقعې نه وروستو کله چې غزوه احد وشو که نه، هغې نه وروستو د مشرکانو یو وفد راغې او د منافقانو مدینې سره مشوره وکړله. نو دواړه یو ځای شلل او بیا نبی علیه الصلاة والسلام ته راغلل او ورته یې وي چې جرګه کوو تا سره. جنګونه خو موږ ډېر وکړل، ګوره تم په کړاو کې د جنګونو د وجې نه او موږ هم په تکلیف کې وو. اوس داسې کوو چې جرګه کوو، کچھ لو اور کچھ دو په مسئلې باندې ستو مانا سب موږ وکړو. ته څه شی ومنه، ته زموږ د معبودانو نفي د شفاعت قهریه مه کوه،
تا غول شفیق قهری اومنه چې جی آو دا زبردستی طور باندې قیامت پر ورځ باندې خلکو له خلاص کی دی الله د عذاب نه او موږ بس چل کوو جی موږ بس تا دی الله دی هغې کبریایي ومنو د هغې اوچت حالانکې د دې خبرې کې ټول حرام توب و چې یاره کله چې هغوی شفاعت قهري کوله شه یعنی زبردستی دا خلک د الله نه خلاصوله شه نو بیا د الله تعظیم کومې غړ نه راغی د الله لویوالی کومې غړ نه راغی خو هسې د خبرو کې هیر پھیرې کوو چې موږ به د الله عظمت ومنو د الله تعظیم به ومنو د الله کبریایي به ومنو او ته دا خبره ومنه نو په دې باندې دا آیت راکوز شو چې د منافقانو د کافرانو خبره به نه منې ولا تطع الکافرین والمنافقین د دو خبره به نه منې او هغې نه مخکې ووایي ګوره ویرېږه د الله نه ګوره اتق الله الله نه ویرېږه دوی سره دا ساز باز به نه کوې نو اتق الله مراد د دې نه په تقوا باندې حالانکې نبی علیه السلام یریده د الله نه لیکن بیا یې ورته ووایي چې اتق الله نو مطلب دا دی چې ټینګ اوسېږه په دې تقوا باندې د الله نه یریدلو باندې ټینګ اوسېږه استقامت سره اوسېږه او همیشوالی کوه دا نه چې اوسه پورې ته یریدلې اوس د دو غاړ ته واوړې ولا تطع الکافرین دا په شرک باندې د مشرکانو او د کافرانو خبرې سره ډیل مه کوه یعنی دوی سره ډیل مه کوه دوی سره دا جرګې مه کوه د دوی تابعداري مه کوه اول منافقین یې ومووي چې دا مداهنت کولو او د حق بیان په پرېښودلو کې د منافقانو اطاعت مه کوه ما یوحا الیک قرآن پاک او حدیث ته جی دواړه دي چرته پرویزیان دا ونه وایي منکرین حدیث دا ونه وایي چې واتبع ما یوحا الیکا وګوره د حدیثو تابعداري چا ویل دي خو تابعداري کوه چې ما یوحا الیکا کوم چې تا ته وحی کیږي نو هو قرآن دی نو دا حدیث پکې لا چا راویستل نو واتبع ما یوحا کوم چې وحی کیږي نو دا قرآن او حدیث دواړه دي ځکه چې پیغمبر خپل خوښې سره هیڅ نه کار یو کوي او نه هیڅ شی وایي څه چې کوي او څه چې وایي دا وحی کیږي ورته دا سوره نجم کې دي دا قرآن کې دي چې دا پیغمبر د خواهشاتو تابعدار نه دی بلکې دی چې څه وایي او څه کوي نو دا وحی تابعداري کوي نو هغه هم وحی ده خو دومره فرق دی چې یو وحی مطلوع ده او بل وحی غیر مطلوع ده یو هغه وحی ده چې د هغې تلاوت جاری ساری دی هغه قرآن دی اور یو هغه وحی ده چې د هغې تلاوت نه کیږي لیکن عمل درآمد ور باندې جاری دی هغه حدیث دی نو وتوکل علی الله مراد د دې نه نفي د خوف ده د غیر الله نه د غیر الله نه به بالکل یره پرېږدي به خلکو هسې ځان له بو جوړ کړ دی یاره که د قبرستان کې چېرته دې بوټي ته لاس کجو دا سړی شپې کټ نه غورځي اوس د هغې نور څه کار نشتی دا ولی نه پرېږدي وي بالکل په ځای سړی والا کټ نه به یې پورته کوي راچوي به کته دا اصل کې شیطان یې څوک هغه راشي او هغه دې له پورته کوي راچوي چې دی دقه شانتې د مشرکانه عقایدو باندې کلک شي او د هغه ولي په شکل کې راځي هغه عاجز خو پروت دی هغه خو ولي و هغه څه کوي دلته راتلو سره ته اوس بوټې غورځوې که دا قبرونه روانه هغه نه راځي د هغې څه کار نشته دی اوس دې سره ځکه چې هغه که ولی دی نو هغه په اعلی علیین باندې دی هغه علیین کې دی هلته نه هغه دلته نه راځي اوس ستا دې بوټو موټو پسې چې د دې چوکیداري کوي به خو دا دلته کې هغه بل پلیت دی شیطان چې ورته وایي ابلیس دا د هغې په شکل کې تا څخه راشي او تا له خوب کې یری پورته کوي راچوي دی چې جاروځې که نه زه هغه فلانی ولی یم که ته وایي چې دا څنګه نو
شیطان د هر چا شکل اختیارولی شي. دا خبره یاد ساتل پکار دی سوا د نبی علیه الصلاۃ والسلام. نبی علیه الصلاۃ والسلام یو حدیث دی مرانی فی المنام فقد را الحق، چا چې زه په خوب کې وکتلما نو دی حق وکتلما. فإن الشیطان لا یتمثل بصورتی، شیطان زما شکل نشي جوړولی وي، لیکن دی کې هم ور خیال کوا زما شکل نشي جوړولی. نو مونږ خو پیغمبر نه دی کتلی که نه؟ دا ممکن ده چې یاره څه بل شکل کې راشي تا ته وایي چې زه هغه یم، دا ممکن ده. ګورئ د نبی علیه الصلاۃ والسلام شکل و صورت کې دی نشي راتلی. اوس ته وایي چې سړی موږ به څنګه پیژنو؟ نو نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه شکل و صورت هغه په حدیثو کې موجود دی. ترمذي شریف شمایل وګوره. اوس چې دی ایغ نیغ دا موټر غټې غټې بریتې ساتل دي، دا در پسې راغی چې زه آخري پیغمبر یم. ګورې نو ته شمایل ترمذي وګوره که نه، یا ګیره کې انچکړ ده دا درته راغی چې زه آخري پیغمبر یم، نو ته پیژندلی شي. والا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ویښتو حال، د هغې د اوچلي حال، د هغې د سترګو حال، د هغې د مخه حال، د هغې د انګو مبارکو حال، د هغې د زن حال، د هغې د شونډو مبارکو حال، دا ټول ذکر و. د هغې قد، د هغې جسم، دا ذکر دی، دا موجود دی موږ څخه. بیا د هغې گفتار، د هغې کردار، د هغې تلل، د هغې راتلل، د هغې اخلاق، دا ټول موږ څخه ریکارډ دی. نو داسې شی که چېرته شپې راشي او تا ته ووایي چې زه آخري پیغمبر یم، نو اعوذ بالله ورنه وایه. ګورئ البته د نبی علیه الصلاۃ والسلام شکل سره شکل میلاو کړي او دی راشي، داسې نشي کېدلی، ځکه چې من رآني فی المنام فقد رأى الحق. چا چې زه په خوب کې وکتلم، دې زه وکتللمه، شیطان زما شکل نشي جوړولی وي. بس دا ډېر دی. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی، اے نبی، اتق الله، همیشه یره کوه د الله نه. دا همیشه ټکې ځکه چې پیغمبر یریده د الله نه، اول نه یریده. څوک دا وهم ونه کړي چې یاره اول نه یریده، اوس الله ورته وایي چې یریږه. نه، همیشه یریږه د الله نه. ولا تطع الکافرین، خبره مه منه د کافرانو، والمنافقین، د منافقانو. ان الله، اے کافرانو خبره مه منه چې ته د دین لپرېږدي، توحید اور حکم د الله دې لپرېږدي. او منافقانو خبره مه منه چې ته دې کې سستیا وکړې، ځکه چې منافقانو کار مداهنت دی. ان الله کان علیما حکیما، بېشک الله جل جلاله پوه ذات دی، حکیما حکمتونو والا دی. واتبع، او ته تابعداري کوه، تابع اوسېږه ما د هغې یوحا چې وحي کېدی شي الیکه تا ته من ربک، ستا د رب د طرفه نه، هم چاهې هغه د قرآن په شکل کې او که هغه د حدیث په شکل کې. ان الله کان بما تعملون خبیرا، بېشک الله رب العزت دی بما پا هغه څه باندې تعملون چې تاسو یې کوئ، خبیرا خبردار. وتوکل علی الله، او بزدلی مه کوه، یریږه مه. توکل او بروسه دا په الله باندې کوه. وتوکل، ځان اوسپاره، علی الله، په الله باندې. وکفا، پورا دی الله رب العزت وکیلا، ذمہدار. نو چې کله الله رب العزت کافی دی، نو ځکه یې وکفا ولیکه، د بل چا ضرورت یې نشته دی. کفا، کافی دی هغه. الله دې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. وصلى الله تعالى على خير خلقه
محمد و आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिक।